ټول سره د ملګرو دې کیمپ ته راغلل. مختصر غونډې بریفینګ د سکندر خان مخکې اقدامه چې 13 میاشت غالبا 22 تاریخو د رزړ وومن اینڈ چلډرن هسپتال کې یو واقع وشوه د علاج د نشوالي د وجې نه. هغه ځای کې یو ماشوم مړ شو. دلته بهار علي نومې د وایس وی سی چیرمین و جی بهار علي نومې دی. هغه الف خان رور ته او زمونږ رفاقت رور ته سوال وکړه چېرته تاسو راشئ او زمونږ دا کوریجو کې موږ سره دا ظلم وشو. دوی لاړل د هسپتال ګیټ نه بهر یې د هغې کوریج وکړو او بیا چې کله ایم ایس نه یې ورژن اخیسته نو ایم ایس دوی په کمره کې بند کړل او دوی سره انتهایي بدکلامي وکړه، بدزباني وکړه او دوی یې حبس بیجا کې وساتل او بیا یې پولیس راوغوسته او ویې چې هغوی له درخواست وکړه چې دې خلاف اف آی آر وکړي. بیا موږ د محمدزی یونین اف جرنلست ملګري، د الکترونیک میډیا ملګري د تاڼې مخې ته موږ په اخري روزه ورځ نیمه مخکې هغه ځای کې درنه وکړه او د 400 پولیس زه هغې ته خراج تحسین پیش کوم چې هغې د دې باوجود چې دا سړی د 19 ګریډ افسر دی د ده خلاف اف آی آر وکړو او حق ته حق ووی او د ظلم خلاف ودرېدل. د هغې خلاف بیا زموږ دا تحریک مسلسل شروع. موږ هغه ورځ ښار ته هم تللي یو او اسمبلی کې خپل قرارداد پیش کړی دی پې او نګت اورکزی او د اختیار ولی نوخار والا هغې په هغې خبرې هم کړي دي. موږ سره یې واک آوټ هم کړی دی او د سپیکر او د 2 وزیرانو په یقین دهانۍ موږ خپل احتجاج بیا ختم کړ. اسمبلی ته دننه رالو او بیا موږ د دې درنه اعلان کړی دلته کې شروع ورځې نه ایمل ولی خان صاحب راغلی و، قیصر خان هم ورسره و، داسې د نورو پاټو ملګري مو او هغې دا ویلي و چې دلته به موږ درنه کوو تر اخره پورې به هغه درنه جاري وي. او بیا منګه دا درنه به جاري وي. په هغه موقع باندې زمونږ مشر سکندر حیات خان خپل ضلعي چیرمین قیصر جمال خان ته دا میسیج ورکړ چې زمونږ ټوله پارټي زمونږ ټول ملګري به تاسو سره تر اخره پورې ولاړ وي. موږ د هغې مشکور یو او د هغه اعلان په تسلسل کې موږ نن دا غیر معینه مدته پورې دا خپل احتجاجي کیمپ لګولی دی. سار نه لګېدلې، سار نه ټولو پاټو والا ملګري راغلي وو. موږ د هغه ټولو مشکور یو. اوس سکندر خان هم تشریف راوړه. موږ د دوی د ملګرو د دوی د عهدیدارانو د ټولو ملګرو د کارکنانو شکریه ادا کوو چې دوی دلته تشریف راوړه. اوس زه دا ورته خطاب ورکوم جناب سکندر حیات شیرپو صاحب ته چې هغه د صوبایي چیرمین دی د قومي وطن پارټۍ چې هغې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. جناب سکندر حیات خان شیرپو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. د محمدزی یونین آف جرنلسٹ دلته کې موجود نمائندگان د هغوی مشران، دلته کې موجود د قومي وطن پارټۍ د ضلعي چیرمین قیصر جمال خان، حمزه خان او ماته مخامخ ناس د 400 د مختلفو علاقو نه راغلي مشرانو، عزتمندو، السلام علیکم. نن دلته کې راتلو بنیادی مقصد د محمدزی یونین آف جرنلسٹ چې کوم आवाज اوچت کړی دی او د 400 د خلکو لپاره چې کوم आवाज اوچت کړی دی د هغې په حوالې سره دوی سره د یکجهتۍ مظاهره کول دي. موږ دا ګڼو صدیق الله صاحب خو پوره تفصیل بیان کړو
خدا کما واقعیت چې شوی وه هغه وخت کې ما الف خان رور سره ټلیفون باندې رابطه هم کړې وه او هغه وخت کې ما درته ویلي چې بهی زمونږ به پوره تاسو سره مرسته وي کیسر جمال خان مې هغه وخت کې م رالیږلو چې دوی سره یکجهتۍ مظاهره وکړي تیر ځل چې کله ستاسو کیمپو هغه ورځ باندې زما چونکې د چارسدې نه بهر دوره وه د ثوابۍ کې دوره وه نو هغې د وجې نه زه په خپله نوم حاضر شوی کیسر جمال خان راغلی و هغوی پکې حاضري کړې وه بنیادي مقصد دا دی چې کاغه الف خان او کاغه ستاسو نور ملګري دوی که आवाज اوچتو یا دلته کې خبره کوله نو هغه زمونږ د ضلع د خلکو د आवाज و دلته کې یو تکلیف دی چونکې یو خو دا یو ډېر عجیبه خبره ده چې ټیک دا ویمن اینڈ چلډرن هاسپټل جوړ شو په رازړو کې خو ډسټریکټ هډ کوارټر هاسپټل کې چې د ګاینی وارډ نه وي نو هغه ډسټریکټ هډ کوارټر هسپتال به څنګه ډسټریکټ هډ کوارټر هسپتال به پاتې شي نمبر 1 یو خدا یو خبره بیا دویم دا چې پاغي کې کچا سره زیاتې وشي یو ماشوم بے ګناه د ډاکټرانو د غفلت د وجنه چې هغه وفات شو نو پاغي باندې کا आवाज اوچتول کیږي یا پاغي باندې څوک احتجاج کوي نو دا زما خیال هر یو کس بنیادی حق دی پاغي باندې چې صرف دا چې داغه احتجاج کوریج د زمونږ د پریس رونه وکي یا داغه معنی د سرکاري عملی ورجنه کیشل لپاره چې به تاسو مخبل وضاحت وکړئ تاسو مخبل صفای وکړئ نو د دې په ځای چې هغه خپل صفای کړی وي یا د خپل د غلطۍ یا د ناهله اعتراف کړی وي داغه په ځای چې دی هغه صحافیانو خلاف چې دی داسې حبس بیجا کې هغه بندول هغه ته بدی ردی ویل دا هغه आवाज دباولو کوشش کول زما خیال دا داغه هم لوی ګناه ده لوی جرم دی نو دغه حواله سره د محمد زئی یونین اف جرنالست او د چارسدې د خلکو زبدا وایم دا ډیماند دی چې داسې نااهله ام اس دی هغه دلته کې نه دی پکار دامره بدتهذیبه ام اس چې دی هغه ته دومره اهم ذمہواری ورکول چې دی د ما خیال دا زمونږ دی چارسدې ضلع سره زیاتې دی مونږ دا غواړو چې دلته کې یو داسې ام اس راشي چې هغه د خلکو خدمت وکړي شي هغه د خلکو مسایل حل کړي شي بیا دا هم یو عجیبه خبره ده چې هسپتالونه دوه دي او چارج یو کس سره دی مونږ خو په دې نه پوهیږو د تحریک انصاف حکومت خو وی چې مونږ به انصاف هم ورکو به د خلکو مسایل به هم حل کوو به او ادارې به جوړو او داسې د یو کس پر مکرم به هر څه نه پرېږدو اوس دلته کې دا تضاد دی چې یو کس ته دوه چارج ورکړی شوي دي او هغه ته دا دغه کوي چې بھائی ستا بالکل کلو چوټي ده ستا نه اډو ته پوس پنه کیږي نو داسې صورتحال چې وي پاغي کې به د دې قوم څنګه خدمت وکړي شي مونږ دا مطالبه کوو چې فورن فل فور چې د دلته نه لري کړی شي د ویمن اینڈ چلډرن هاسپټل لا بی ال ام اس ته ور کړی شي دلته د ډسټریکټ هډ کوارټر هاسپټل لا بی ال ام اس ور کړی شي بیا سره د چارسدې پولیس ته مونږ دا تمه لرو چې هغوی تیر ځل چې کله د احتجاج وشو نو جرأت مظاهره وکړه او اف آی آر درج کړو خو اوس مونږ دا غواړو چې په دې اف آی آر باندې عمل دی وشي چې خلکو ته پته ولګي چې کم زیاتې چې شوی دی چې داغه ازاله وشي او داغه ازاله به ال کېږي چې قانون صحیح حرکت کې راشي او دا ثابت کی چې څوک هم چې زیاتې کوي داغه خلاف په आवाज اوچتول کېږي او هغه ته سزا ملوي زه د خپل لخوا د قومي وطن پارټۍ د لخوا محمد زئی یونین اف جرنالست دا ویما چې دا आवाज چې تاسو اوچت کړي دا د خپل صحافي رول لپاره نه دا تاسو د خالی
د محمدزی یونین اف جرنلست طرف نه دا بلکې د ټولې 400 نمائندګي تاسو کړې ده. مونږ په دې کې تاسو سره شریک یو چې کله تاسو وایي مونږ به ته حاضر یو. که تاسو وایي چې روډ بندول دي روډ به بندو. که تاسو وایي پیښور پورې دې کې تلوي پیښور پورې به جلوس کوو. او که تاسو وایي عدالت ته به تلوي عدالت ته هغه شانتي جناب سکندر حیات خان شیرپور جناب آفتاب احمد خان شیرپور 410 صحافی 410 صحافی نعرہ شیرپور جی شیرپور نعرہ شیرپور جی بل دې سره مونږ دا هم ډیمانډ کوو چې په ډسټریکټ هډ کوارټر هاسپټل کې سو پورې چې ګاینی وارډ بحال شوی نه نو د هغه حیثیت په پاتې کېږي نه. دلته کې دوباره واپس دا ګاینی وارډ چې دی د چلډرن او ګاینی وارډ دواړه دی واپس دلته کې راشي. هغه رزوړو هسپتال دې وي په خپل ځای باندې ځکه چې ډېره لویه ضلع ده 15 لکه نه زیات آبادي ده. د هغې کې په دا خالي ډسټریکټ هډ کوارټر هاسپټل هم دا مسله نشي حل کولی او خالي رزوړو ویمن اینډ چلډرن هاسپټل هم دا مسله نشي حل کولی. نو چې دوه سهولتونه وي خلکو ته به سهولت وي ډاکټرانو ته هم اسانتیا وي او خلکو ته هم اسانتیا وي. نو د دې هم موږ مطالبه کوو. زه اخره کې یو ځل بیا د محمدزی یونین اف جرنلست مشکور یم چې موږ له دا موقع راکړه چې تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. ان شاء الله دا یقین نیول ورکو چې تاسو سره په هر موقع باندې په هر ځای کې به شریک وي. ډېر مهرباني. بس دي ګرانو مرګرو لږ ساعت مخکې ستاسو مخکې د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیئرمین سکندر حیات خان شیرپور د خپلو خیالاتو اظهار وکړ او دا مطالبه وکړه چې فوري طور دی دا نااهل ایمس د 400 نه بدل کړی شي د سسپند کړی شي او د خلاف چې کوم په فند کې خورد برد شوی دی د هغې تحقیقات دی وشي او په دې هسپتال کې دی ومن د زنانو ګایني او چلډرن وارډ بحال کړی شي. اوس زه هم د قومي وطن پارټۍ یو بل رهنما حمزه خان خواست کوم چې هغې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. حمزه خان بسم الله الرحمن الرحیم. مشر خبر وکړې نو بس زمون خو هماغه خبرې چې څه د مشر دي مطالبه دا اولنه چې ایم ایس ته چې کوم په دوه هسپتالونو ناست دی او د هغې د بد انتظامۍ په باره کې هم خبرې وشوې نو زمونږ دا اولنی مطالبه ده چې ایم ایس ته دې ځای نه لر کړی شي او دا چې د تمامو پارټي او د هسپتال د عملې او ورسره د صحافیانو مطالبه ده نو دا غون خو د دې ځولې دشمنان نشي کېدلی. دا د دې خلکو دپاره لګیا دي دا ډیمانډ کوي نو دا سیاسي ډیمانډ نه دی دا تکلیف ته عوامو ته او یو شر یو لانجه جوړه کړې ده. کنډکټ هم ټیک نه دی نه مریضانو سره نه خپل د هسپتال عملې سره نه صحافیانو سره. نو زمونږ پر زوره مطالبه ده چې څنګه مشر وې چې دې ځای نه لر کړی شي. بل جی زه به پکې دا ایډ کما چې د دې ایم ایس چې څونه زه خبر شوی ما اوس ټریننګ دی هغه لګیا دی پروموټ کیږي. دې وخت کې زموږ 400 لا پر بس کې 2 غنټې نشي ورکولی او هغې کې هم دا 2 هسپتالونو ریسپانسبلټي حواله ده. نو جی چې کوم کس اول دونه وخت یې رولو او هغې کې دا د انتظام دا حالات د هسپتال دا حالات نو چې هغه ټوله ورځ پېښور کې او ټریننګ کوي نو دا لږه ناجایزه نه ده چې هغه ته 2 هسپتال حواله دي او هغې کې هغه د ورځې تش 2 غنټې ورکولی شي.
ولې نور دلته افسران نشته نو زموږ د خواست دی چې دا کوم سیټینګ ګورنمنټ دی او صوبې کې د چا مت دی نو دې ځای نه څلور پی ایچ ډي دوه ایم ان دي دا هم د دې چا سره خلکو لیک کړي دي نو په دې باندې فکر وکړي او موږ د دې مسلې کې موږ سره دی پکار چې موږ سره ولاړ وکړي او موږ دا مسله حل کړي چې دا مسله روانه وه د الف خان روډ ده چې د دې ترمنځ تاسو به کتلي یو ویډیو وایرل شوه او هغه ویډیو کې یا لاب ټیکنیشن یا چې د هسپتال کې اټینډنټ وي هغه د ډاکټر په کرسۍ ناست دی او لږه د مریضانو ته چې د پرسکرپشن لیکي او هغې له علاج کوي نو نور څونه ایویډنس پکار دی د دې خبرې لپاره چې یار دا لږه د هسپتال خرابوي شته کمزورې سیسټم دی نو موږ له داسې ایم ایس راولي چې دا غریب خلک دي دا خو دلته سرکاري هسپتال دی یو سهولت دی او هیلث خو بیسکس دي نو زموږ خواست دی د حکومت ته چې دا سیاسي خبره نه ده تاسو د دې خلکو دپاره رامخکې شئ او دا مسله مونږ حل کړئ ډېره مهرباني خوشحال اوسئ دوو کې په جمع باندې بیا به دا مشران هم رخصتېږي یا الله خدای پاکه موږ د دې غضب نه دا کوم چې چارسدي په هسپتال او په پښتنو باندې مسلط کړی شوی دی د دې نه په خیر خیریت سره خلاص کې او زمونږ دې ټولو مشرانو سره ټولو پارټو تنظیمونو سره کوم چې د تاجرانو تنظیمونه دي د مزدورانو تنظیمونه دي چې په دې کمپ کې حاضري کړې دې ټولو سره خدای پاک احسان وکړي دوی له اجر او بدله ورکړي دي چې دوی په دې اواز کې موږ ټولو سره ولاړ دي او دا دعا کوي او دا غوښتنه کوي چې خدای پاک موږ له غضب نه خلاص کړي یا الله پاک ته زموږ عمل شي او راضي شي بس ټول ورځ ورپسې Dijo. De balas.